बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तास ता हर कले वयु ग्रान को तुन नोर का शानी नन प्रोग्राम की बहुम मंगा पदरी इश्यूज बानी खबरी को पाकिज कमण मुंबई अहम इशू दा नुआगा द बारानू पावले सरदा ची په خیبر پختونخوا او بیا خاص کر په پیښور کې کوم وګورو بارانونه مسلسل روان دي چې دغه کم دغه صفایي لپاره چې کوم اداره د دبليو سي اس پی دغه چې کوم حلکاران دي دغه چټیانې چې کوم دي نو هغه کینسل کړي شوی دي په خار کې د اربن فلډینګ خدشه چې کوم نو هغه ظاهر کړي شوی دی دغه شانی چې کوم لاندینی علاقې دي پاکي 200 حلکاران تعینات کړي شوی دي دغه دبليو سي اس پی چې کوم دغه معمولی ونته کوم سیلابونه دي یا چې کوم نالي دي دا کې اوبه دغه شي شای کټه دلته بیا دغه مختلف تجاوزات لوجنه په شیخ آباد کې کوم وګورو نو تل ډیر زیاتې اوبه راجم شي د معمولی باران سره هم نو د دې په دې اړه باندې دبليو اس اس پی چې کوم نو هغه سه اقدامات کوي موجوده چې کوم د بارانونو لړۍ ده د دې نور هم سورزي پورې امکان دی دغه لپاره دغه سره سه اقدامات دي په دې باندې د دبليو اس اس پی چې کوم ترجمان دی هغه موږ جاین کوي دغه سره خبرې اترې کوو بل طرف ته کوم وګورو په پیښور کې د وړو په قیمتونو کې بیا اضافه شوې ده او 100 روپۍ چې کوم وړه تروړه ده د 100 کیلو پای کې 100 روپۍ اضافه شوې ده شاني غټه توړه چې کوم غټه بورې چې کوم د پای کې 300 روپۍ پورې پای کې هم اضافه شوې ده چې کوم خلک دي هغه چې کوم هغه سرکاري وړه په بازارونو کې ملاويږي چې د قیمت لږ شان کم دی هغه په دې مجبور دي چې هغه وړه واخلي خو بیا د خلکو دا هم وینا ده چې دا وړه چې کم دي نو هغه ډیر کوالټي چې کمی معیار چې کمی هغه ډیر بیکار وي خو دوی مجبور دي ځکه چې دغه روټۍ خوړل چې کم دي که په خپل خو یا د خپل ماشومان لپاره دغه انتهایی او ضروری سیز دی نو دی وجنه دی چې دی په دغه ارزان وړو اغستلو باندې مجبور دي چې کم بیا دکانداران دی هغه وي چې د دې ټوله مسله د پنجاب نه راغلی ده پنجاب کې چې کوم د غنمو قیمت دی هغه سیوا شوی دی دغه غنمو د قیمت سیوا کېدو سره بیا په خیبر پختونخوا کې د دې وړو په قیمت کې چې کوم نه هغه اضافه وشي هغه دا خبره هم کوي چې په خیبر پختونخوا کې دغه وړو چې کوم زمونږ غنم پیدا کیږي نو هغه 10% د ضرورت زمونږ هم نه پوره کوي بیا 90% پورې تقریبا غنم چې کوم دي نو هغه موږ د پنجاب نه راغواړو دلته چې کوم فلور میلز دي پای کې دغه بیا دغه نه وړو جوړیږي او دغه چې کوم د خلکو ضرورت دی نو هغه پوره کیږي نو دغه برای راست تعلق دی وي چې د پنجاب سره د هلته غنم ګران شوي دي نو د دې وجنه دلته په خیبر پختونخوا کې بیا وړو په قیمتونو کې اضافه وشي څنګه چې ما مخکې هم ویل چې 100 روپۍ چې کوم ده هغه په 100 کیلو او په غټه بورې کې کم نه پای کې 300 روپۍ اضافه شوې ده د سره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې یو تحریک التوا جمع کړی شوی دی د شمالي وزیرستان نه چې کوم ام پی ای دی میر کلام وزیر صاحب هغه جمع کړی دی پای کې هغه ویلي چې یو لوی انکشاف شوی دی چې کم د زم ضلعو د 3 کاله بجټ دی پای کې 3 ارب روپۍ چې کم دي د هغې ریکارډ غایب کړی شوی دی د هغې پته نه لګي چې دا چېرته لګېدلي دي دغه معامله چې کوم ده نو هغې چې کله خیبر پختونخوا اسمبلۍ ته راوړه نو هلته په هغې باندې د بحث منظوري هم ورکړی شوه خو نن یو ځل بیا د هغې چې کوم کورم و په اسمبلۍ کې هغه پوره نه کړی شو د دغه کورم له وجې نه دغه اجلاس چې کوم و نو هغه ملتوي کړی شو دغه په راروان اجلاس کې به بیا په دغه باندې بحث کی نن په دغه باندې بحث ونه کړی شو نو موږ به پروګرام کې چې کوم دغه التوا چاپېش کړی دی په خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې میر کلام وزیر صاحب د هغې سره به د ټلیفون د لارې هم رابطه کوو چې دغه زم ضلعو کې دغه څه معامله ده چې دومره لوی تعداد کې فنډونه چې کوم دي نو هغه غایب کیږي او آیا موجوده حکومت هلته چې کوم د زم ضلعو تیر حکومت کې انضمام شوی و د هغې سره بیا موجوده حکومت د هغې لپاره د فنډونو دعوې کوي چې موږ فنډونه ورکوو آیا دغه فنډونه عاید کافي دي او دغه شانې په دغه ضلعو کې چې کوم مسایل دي د هغې د حل لپاره موجوده حکومت چې کوم دی نو هغه څومره سنجیده دی دا درې ونه به زموږ ټاپکس وي په دې باندې به خبرې اترې کوو خو پروګرام کې وړه شانتې دمه کوو او د دمې نه پس چې واپس راشو نو دغه خپل ټاپکس باندې به موږ خپلې خبرې اترې جاري ساتو موږ سره اوسئ د مینه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو پروګرام کې جاین کړي یو حسن علي صاحب چې د دبليو اس اس پی ترجمان دي حسن علي صاحب ډېره مننه کله راته دا ووایئ چې کوم
بارانونه دي روان دي د ډېر ورځو روان دي وروسته به هم راځي ستاسو پلان دی که معمولي غوندې باران وشي ښار چې کوم دی ډوب شي بیا مختلف ځایونو کې که تاسو وګورئ نو بیا شیخ آباد ذکر به زه خامخا کوم چې هلته نه خو بجلي شته او په دې اوبو کې ډوب شي د هغې لپاره تاسو څه اقدامات کوئ ډیره مننه ارشاد خان موږ د پروګرام باندې دعوت راکولو او په دې اهم موضوع باندې خبرې کولو لپاره پېښور تاسو ته پته ده چې سنچریز اولډ ښار دی او دلته مختلف مسایل شته ځکه چې پلانډ ښار نه دی په پلانینګ سره دی اربنایزیشن نه دی شوی نو دې کې ټول نه یو خو پکې سره سره نورې مسلې هم دي خو د سیوریج هم پکې یو مسله شته دی دا مونږ ایکسپټ کوو او په دې باندې ډېر کار هم شوی دی WSSP د حالیه بارشونو که موږ زه خبره وکړم نو اوس ریسنټلی مونږ کله چې موږ ته پته ولګېده د موسمیاتو نه فورکاسټ نه زموږ باقاعده یو ډپارټمنټ دی چې کوم پلانینګ کوي د داسې قسم صورتحال سره د پلانینګ دپاره او ټیکل کولو دپاره نو هغې په ریکمنډیشنز باندې مونږ یو هفته پهله نه صفایانې غټو نالو شروع کړې وې کوم انلیټس چې دي مین روډونو باندې د دې صفایانې م شروع کړې وې دا م کولاو کړه او چې کله دا بارانونه وشو نن دا درېیمه ورځ ده نو تاسو وګورئ چې په مین یونیورسټي روډ باندې هغه رنګ اوبه نه دي ولاړې په یو ځای کې هم او کم ځای کې چې اوبه ولاړې هم وي نو هلته به تاسو ګورئ چې زموږ مشینونه ډي واټرینګ پمپس دي یا جټینګ مشینز دي هغه هم ورسره ولاړي سره د عملې نو دا هغه اقدامات دي چې اوسه پورې مونږ کړي دي الحمدلله مونږ د خاطرخواه په دې باندې کامیابي حاصله شوې ده صحیح تاسو د اوسنیو بارانونو خبره وکړه سنلي صاحب څومره سټاف دی ستاسو دې وخت کې چې لګیا دی او کوم ځایونه دي چې تاسو هغه وایي هغه چې کوم هاټ سپاټ چې ورته مونږ وایي څومره ځایونه اوسه پورې آیډنټیفای شوي دي د هغې سلسله کې او د هغې لپاره څه اقدامات روان دي داسې ده ارشاد خان چې تقریبا زموږ چې کوم پلانینګ ډپارټمنټ دی WSSP کې دننه هغې 22 هاټ سپاټس آیډنټیفای کړي وو تقریبا یو کال پهله او په هغه 22 هاټ سپاټس باندې مونږ تقریبا 200 کسان اوس هم په ډیوټۍ باندې موجود دي سره د هیوي مشینري باندې هغه هاټ سپاټس هغه ځای نه کوم ځای کې چې باران لږ زیات وشي نو پانډینګ کېږي هلته اوبه راجمع شي په روډ د پاسه باندې څنګه تاسو ګورئ په یونیورسټي روډ باندې یو ځای دوه داسې دي ګلبهار پولیس سټیشن سره دي شیخ آباد ذکر ریډیو پاکستان مخې ته به هغه کافي مونږ مسله حل کړې ده هغه هم تاسو ښه ذکر وکړو د ریډیو پاکستان مخې ته چې کوم ځای نو دا هم WSSP آیډنټیفیکیشن د دې کړی وو او پروینشل ګورنمنټ ته ریکمنډیشنز لیږلي چې په دې باندې یو سبسټیټیوټ یو بل لاین پکار دی شاهي کټې دپاره چې چې هغه زوړ لاین کوم نو هغه د ریډیو سټیشن بیک اینډ باندې و هغه بیا ناګزیر سکیورټي وجوهات د وجې بند شوی نو د هغې د وجې به سوري پل لاندې ډېر زیاتې اوبه ودرېدې دغه رنګ که یونیورسټي روډ باندې تاسو وګورئ نو په یونیورسټي روډ به ډېر زیات سیلاب و که لږ باران به هم وشو نو اوس هغه رنګ صورتحال نه دي نو دا وقتاً فوقتاً زموږ ریکمنډیشنز دي چې ګورنمنټ ته ورکوو اوس چې دا کوم 22 هاټ سپاټس مونږ آیډنټیفیکیشن کړی دی نو په دې باندې هم کار روان دی لږ ویلی شئ ښار کې دننه کم ځایونه دي چې پای کې تاسو مختلف ځایونه دي په ښار کې دننه دې کې مدینه کالونۍ ده اشنغري چوک دی او ورسره چې کوم دی چلډرن هاسپټل دی بیا پتنګ روډ پتنګ چوک چې کوم دی هغه دی او دا چې کوم د دې امامیه کالوني ده د دې دا سیفن دی دغه رنګ د نیشنل بینک دا کالوني ده ورسره دوراني روډ دی سکندرپوره ده او لختي غاړه چې کوم ورته ویو مونږ هغه ده ورسره چې کوم دی چونګي مسکین آباد او ارباب روډ سره چې کوم انډرپاس سره کوم ځای دی هغه دی ورسره ګرینډ هوټل سره دی همداسې مختلف ټوټل 22 مقامات دي خو په دې 22 مقامات باندې ټایملی ریمیډیل ایکشنز مونږ اخیستي دي او په هغې باندې مونږ همدا کولی شو چې هلته سټاف ودرو سره د مشینري که اوبه ودرېږي او باران څنګه هم ودرېږي نو زموږ کار روان شي کم تاسو ذکر وکړو چې دا ځایونه دي په دې ټول ځایونو کې ستاسو د WSSP څومره سټاف چې کوم دی نو هغه دا وخت تعینات دی هغې ریډي دي او دغه چې کوم د سټاف خبره که موږ کوو نو څه کمی خو ورته نشته نه جی داسې قسم چونکې زموږ دي چې اسینشل سروسز اسینشل سروس داسې دي که باراني که ګلۍ ورېږي که اختري که روجۍ که محرمي موږ به سروسز ورکوو او سپیشلی بیا داسې سچویشن کې چې کله باران وي او یو کرایسس ټایپ سچویشن وي نو په دې کې خو بیا موږ فرست پرایورټي هغه وي نو په داسې قسم سچویشنز دپاره موږ ته سټاف هېڅ کمی نشته دی دا 200 سټاف چې کوم موږ ډیزګنیټ کړی دی باقاعده پلانینګ سره موږ دا کار کړی دی او هوپفلی چې دا زموږ ټوټل ریکوایرمنټ چې کوم دی نو پوره کوي څومره څلور ټاونز کې چې کوم دي
هغه ټولو کې ستاسو دغه WSSP اوسه پورې 42 یونین کونسلز کې کار کولو هغه خاریه والا یونین کونسلز دي مطلب د خار د ورلد سټي او سره سراوندینګ ایریاز چې کوم دي اوس ریسنټلی مونږه 23 نور یونین کونسلز ته هم مونږ ته ایکسټنشن راکو پروینشل گورنمنت چې به د واټر سانیټیشن سالید ویسټ مینجمنت چې کوم دی مطلب اوبو فراهمي نالۍ وغیرہ صفا کول او دا غندو چتول د دې په خبر کې د نن د کنټونمنت بورډ نه علاوه او د هیتاباد نه علاوه د دې ځای نه علاوه کنټونمنت بورډ د صدر د علاقې چې کوم دي اوس WSSP سره الحمدلله د نور ټول ځایونه راغلي مطلب سیمی اربن چې کوم یونین کونسلز دي موږ سره هغه هم موږ سره شامل شوي دي خو الته موږ چونکې دا یو پلانینګ سره زی نور دی کې PHED هم پکې شامل دی لوکل ګورنمنت د ټاونز هم پکې شامل وو هغې نه سټاف اغوستلو بیا مخکې هغې پلانینګ کولو نو ورسره موږ هلته کار شروع کړی دی خو فل فلج موږ خوندي وتلي صحیح لکه دا خبره وکړو مشینري یا سټاف چې مشینري خبره سټاف خو تاسو ذکر وکړو د هغې څه کمی خو نشته داسې ځایونه شته چې هلته تاسو ګڼئ چې پای کې تاسو هیوي مشینري هم استعمالولی شئ داسې دی ارشاد خان چې مشینري خو همیشه له کمې وي ځکه چې دنیا روانه ده میکانیکل سویپینګ طرف ته ټول هر څه اټومیشن طرف ته روان دي نو څومره زیات مونږ خو هر کال چې کوم زموږ پروکیورمنت پلان نو هغې کې مونږ لږ لږ مشینري الو او ځان هغې ته برابرو مونږ دا کوشش دی چې مینول نه مونږ لاړ شو اټومیټک سیسټم ته مطلب په مشینونو باندې صفایي کو تاسو په یونیورسټي روډ باندې ګورئ او یا په د لزاک روډ باندې زموږ هغه برومینګ ماشینز چې کوم دی هغه جارو والا ماشینونه هغه لګیا دي کار کوي داسې موږ سره ډي واټرینګ پمپس دي یا جټینګ ماشینز دي موږ سره یا لیک ډیټیکشن دپاره موږ ماشینونه اخیستي دي مختلف ډونرز هم دی کې موږ سره کار کوي لګیا دي سپیشلی یونیسیف ذکر به زه کوم چې هغې هم موږ سره په دې کې ډېر مرسته کړې ده نو دا وختن فوختن موږ الو خو د ماشینري کمی به همیشه وي ځکه چې څونه ډېره نو هم برخه ده صحیح حسن علي صاحب که بیا راته لږ دا ووایي چې باران پېښور کې وشي نو که لږ معمولي باران هم وي نو بیا لږ مسله بیا تاسو هر څه پخپله وینئ چونکې تاسو دې سره ریلیټډ هم وي خو د دې یو بل کاز د دې تجاوزات هم دي شای کټې خبره که موږ وکړو هلته پرایویټ او سرکاري د 1500 پورې تجاوزات چې کوم دي نو هغه آیډنټیفای شوي چې دي تاسو هر چا ته معلوم دي دې لپاره تاسو سره څه اختیار شته چې د خلاف کاروایي وکړئ او یا څه کاروایي شوې ده نه چې د WSSP خو ډېر محدود یو اختیار دی هغه واټر سینیټیشن او سالید ویسټ دا زموږ مینډیټ دی موږ دې نه اخوا د دویم انفورسمنټ دا کار چې کوم دی که نه دا موږ سره نشته دی انفورسمنټ ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره وي DC آفس سره وي هغې سره دا اختیار دی چې یو تجاوزات لړه کړي هغې ته دا اختیار دی چې ګن څوک لړه کړي په هغه ګن باندې جرمانه ولګوي یا نالۍ چا بنده کړه یا بریکر چا جوړ کړو یا سړک چا دغه کړو یا د اوبو پیپ چا مات کړو نو د دې چې کوم د انفورسمنټ د اختیارات دي سړی جرم منع کول هغه څه وخت دپاره عدالتي کاروایي هغه سره کول نو دا چې کوم دی نو ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره دي او بالکل تاسو هغې ته څه درخواست کولی شئ چې په دې کې دا مسله ده موږ ته دا رامخې ته شوې ده په دې باندې تاسو هغه ټایم ټو ټایم موږ سره ډسټرکټ ایډمنسټریشن په شریکه باندې اپریشنز کوي او اوسه پورې خو موږ تقریبا 2.5 میلیون نه زیاتې جرمانې هم لګولې دي جرمانې زمونږ او د ډسټرکټ ایډمنسټریشن په اشتراک باندې خو چې کوم اختیار خبره تاسو وکړه نو هغه اختیار چې کوم د ډسټرکټ ایډمنسټریشن د پایپس خبره کوم لکه اکثر چې کوم دا چې کوم دغه اوبه وي پاکې اوبه نه وي ګنده اوبه چې هغې پایپ چې کوم وي د هغې دغه چې کوم دی نو هغه دومره نه وي او بیا د پېښور چې کوم دغه ټول په هغې باندې راشي نو د دغې د بدلولو لپاره بیا څه دغه شته تاسو سره څه پلان شته ارشاد خان ډېره خبره مو کړه داسې ده چې کله باران وشي په پېښور کې نو چونکې په فرنټ باندې WSSP ده روزانه خلکو ته په روډ باندې په کوڅو کې په لارو کې WSSP ښکاري د هغې ملازمینو ته ښکاري نو چې کله د نالۍ نه بار اوبه راوځي او باران ډېر وشي نو خلک وایي WSSP کار نه کوي حالانکې نالۍ جوړول دا غټ نالۍ چې کومې دي دا جوړول د دې پلانینګ کول دا د PDA پېښور کې دننه او د MSP چې کوم ده میونسپل سروس پروګرام چې کوم دا د هغې ریسپانسیبلیټي ده او اوس هم هغې دا کارونه کوي نو موږ خو کوم نالۍ چې موږ ته میلاوي شي د هغې صفایي کوو دا وړې وړې نالۍ کوڅو کې دننه جوړولی شي اګین ستاسو کار دی چې دغه صفایي وکړئ دغه اوبه چې کوم دي نو چې هغې ونه درېږي خو که بیا دغه یو هر ډل تاسو ته مخې ته راځي چې دغه پیپونو هغه دغه کم وي سایز کم وي او هغه کې زیات دغه لګولولي نو تاسو خو یو اګین یو دغه خو کولی شئ تاسو که نه سفارش کولی شئ یا هغې ته تاسو ریکویسټ کولی شئ چې د دې حل چې کوم دی نو دا نه دی ځکه چې په پېښور کې چې کله هم باران شوی دی نو اگر چې تاسو ورته مستعد ولاړ یې خو بیا هم هغه اوبه چې کوم دی نو او ځکه
اوبه ځکه راوځي چې اوس پایپ کې د 1 سنټیمیټر کیپاسټي ده او هغه باندې باران 3 سنټیمیټر وشي نو دا نور اوبه به چېرته ځي دا به خامخا د پیپ نه بار راوځي روډ ته به راځي او چې باران ودرېږي یو نیمه ګنټه پس اوبه واپس لاندې کوز شي په دې باندې تاسو موږ WSSP داسې کوو چې موږ وختن فوختن باندې ریکمنډیشنز لیږو مختلف ډپارټمنټ سره موږ سره PDA هم آن بورډ ده موږ سره پرانشل ګورنمنت هم آن بورډ دی موږ سره MSP هم آن بورډ ده که تاسو وکتل نو په دې نه پهله په یونیورسيټي روډ باندې تاکال سره ډېرې زیاتې اوبه ولاړې وې بیا موږ PDA ته ریکویسټ وکړو چې بھئی د دې سهل راوستل پکار دي هلته کنیکټنګ سل لاینز ورکوټه شانتې کارو او ته موږ آیډنټیفای کو نو هغه غي وکړو نو اوس ماشاءالله هلته هغه اوبه نه ودرېږي بیا په دې یونیورسيټي روډ خبر وکړم په دې مین نالۍ چې کومه ده مین سیوریج لاین چې کوم دی په دې باندې دا سوري کولو نو دا زموږ ریکمنډیشنز وو داسې وسره د سوري پل دا خبره چې ما تاسو ته وکړه داسې په ښار کې وختن فوختن باندې موږ خپل ریکمنډیشنز ورکو او په هغې باندې عمل درآمد هم کېږي خو چونکې داسې ده چې ایټ ونس دا ټول کارونه نه سمیږي نو اوس WSSP او سی ټریک باندې دا ریکمنډیشنز ورکوي او نور ډپارټمنټس هم په هغې باندې کارونه کوي خو سره څنګه چې فنډز راځي او دغه کېږي نو هوپفلی چې دا لږې ډېرې مسلې دي دا به هم سالو شي اخر کې که راته دا مو ووایه چې کوم اوسني بارانونه دي نو دا ویل کېږي چې سبا بل سبا پورې فورکاسټ چې کوم دی نو دا هغې پورې دي نو څه خدشه کوي فرض که د اوبو زیاتېدو د هغې لپاره تاسو مستعد یې ریډي جی بالکل ارشاد خان مونږ یو ډیډیکیټډ ټیم دی څنګه ما تاسو ته پیلو ویل 200 کسانو او سره زموږ زونل مینیجرز چې کوم دي یا مینجمنټ سټاف چې کوم دی یا ایون زموږ چې چیف ایگزیکټیو کوم دی یا جی اپریشن دی هغه هم په فیلډ کې موجود وي اوس هم چې زراعت لمه نو زموږ چې کوم جی اپریشن دی نو هغه خپل لوکیشن شیر کړ په ښار کې دننه لګیاو مانیټرینګ یې کولو خو زه به ستاسو په وساتت باندې او د مشرق ټي وي په وساتت باندې د پېښور خلکو ته دا یو ریکویسټ وکړم چې دا نالۍ کومې دي دا د اوبو د نکاسۍ دپاره دي دا ډسټبین نه دي مونږ نالونه کمبلې او مطلب د خدای بلا چې کوم ګندې شاپرې دي څه شی چې دی پیمپرې دي موږ د نالو نه راوباسو نو نالۍ به بیا هم نه بندېږي که د پېښور خلک زموږ چې کوم د کنزیومرز دي او سټیزنز دي سټیزن اف پېښور چې کوم تاسو مې وایي زه مې او نور هم دي چې دوی لږ ریسپانسبل رول ادا کړي او په نالو کې کم از کم دا سالډ ویسټ میټیریل دی چې دا نه لړه کوي په یو وخت کې ستاسو پلان داسې نه و چې په خلکو باندې څه جرمانې هم لګېدلې د هغې لپاره ځایونه هم سپیسیفای شوي کوړهدانونه وغیره هغه منصوبه باندې څه کار بیا وشو که هماغه شانې پاتې او جی د هغې خو موږ د خاطرخواه کامیابیانې ملاوي شوي دي که تاسو ګورئ د بورډ بازار چې کوم نهر دی په دې باندې دا کالو سر به ډک پروت و د ګند نه او همدلته چې کوم چونکې کمرشل اکټیویټیز هلته کېږي نو هلته نه به ټول ګند به نیر ته لړه کېدو اوس تاسو وګورئ بورډ بازار مخه جرمانه ده هلته هلته مونږ جرمانې لګولي دي مهم هم دا کړی نه لاول هم آګاهي ورکړه اویرنس هم وکړو بیا هم دا غزي چې کوم صدورو او دغه کرته درته و دغه بازارونو هم مشران ځان سره کېنو په دې خبره پوه کړه نه پس هم بیا جرمانې خامه بالکل لګولي دي بیا ښار کې دننه دغه شانې اوس چې کوم بلدیاتي خلک دی هغه هم منتخب شول جی د هغې پکې هم یو ښه رول جوړېږي په دغه اویرنس کې نو د هغې سره جوینټ دغه تاسو داسې نشي کېدلی چې هم خلکو کې دغه اویرنس دپاره داسې پروګرام شروع کړئ چې دغه بلدیاتي نمایندګان هم ځان سره په لوب کې والئ چې دغه خلک دغه سپیسیفای کوم ځایونه چې دي هغه ځای کې دغه هر څه ګند چې وي هغه هلته کوي او دغه نالو ته هغې ګند نه اچوي ارشاد خان داسې د اټیچیوډ چینج نه د بیهیویر چینج چې کوم دی it takes a very long time ډیر زیات ټایم غواړي دا او زمونږ تاسو ته وایم چې WSSP سره آن بورډ چې کوم دي 250 علماء کرام دي خالي ټیک ده داسې دې نه پیله چې کوم دغه لوکل باډیز ریپرزنټیټیوز دا کونسلرانو ناظمانو د دې مونږ باقاعده په نیبرهوډ کونسل باندې کمیټیانې جوړې کړي دي خالي دا نه په واش په سکولونو کې هم کمیټیانې واش کمیټیانې جوړې کړي دي د دې کې میل او فیمیل دواړه شامل دي نو زمونږ هغې نه ډېر زیات ښه اوس تاسو ګورئ مونږ یو مهم شروع کړی دی ماډل سټي ماډل سټریټس والا پېښور کې 20 لوکیشنز مونږ آیډنټیفای کړي دي او په هغې کې تقریبا شپږ اتو باندې الریډي کار وشو او هغه ماډل سټریټ شو هغې رپورټ مشرق ټي وي هم چلولی و ماډل سټریټ دی هغې کې څه کوو مونږ چې WSSP خپل کار کوي صفایي ورته پرووایډ کوي سهار کې یو ورځ یو ټایم راشي زموږ سویپر جارو وي او یو ټایم راشي ګند اوچت کی باقاعدګۍ سره په فکس ټایم باندې
بیا باقاعده 23 ګړي د دې کوڅې خلک اوسیدونکي پخپله ذمہواري پخپله د هغې صفایي ذمہوار دي. نو په دې باندې موږ ته خلکو ډېر زیات اپریشیټ کړو، موږ سره سپورټ هم کړی دی او ورسره دا اکټیویټي ټول پېښور پورې دغه ایکسټینډ کول به چې وي نه ضرورت دی. انشاءالله زموږ پلان دی وخت سره به دا 20 چې کله پوره شي او دا به موږ دې ته موډل ږدو چې بھئی دا د دې خلکو اټیچیوډ کې چې کوم چینج رالو د دې د وجې د دې د سټریټس د دې د کوڅه محله چې کومه دا ښایسته شوه نو وای ناټ چې ستاسو دا وشي. صحیح، ډېره مننه حسن علي صاحب. تاسو Thank you ارشاد خان. ګرانو کتونکو پروګرام کې وړه شان دمه کوو چې دمې نه واپس راشو بیا چې کوم زموږ نور ټاپکس دي په هغې باندې به هم خبرې اترې کوو. موږ سره اوسئ. دمې نه پس یو ځل بیا پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایو. ګرانو کتونکو پېښور کې او په صوبه کې روزانه په بنیاد باندې په ګرانۍ کې اضافه کېږي. د وړو په قیمت کې هم نن 300 روپۍ چې کومه غټه بورۍ ده په هغې کې اضافه شوې ده. دې سره سره چې کوم نور د ضرورت څیزونه دي د هغې په قیمتونو کې هم اضافه شوې ده او د خلکو دا وینا ده چې د هغې ژوند چې کوم دی کوم څومره خلکو سره خبرې کېږي نو هغه ډېر زیات ګران شوی دی. نن د بجلۍ په بیلونو کې ټیکسونه، سبا دغه شان د بل څیز په قیمتونو کې اضافه او روزانه په بنیاد باندې دغه اضافې کېږي. په دې باندې خبرو اترو لپاره موږ سره موجود دي زموږ همکار صابر شاه هوتي صاحب. صابر شاه صاحب ډېره مهرباني. ډېره مننه هرکلی ته وایو. صابر صاحب که لږ راته دا ووایي چې کوم نن د ورځې په روزانه په بنیاد باندې دا اضافه خاصې هم کېږي خو نن که موږ وکتل نو په 300 روپۍ په وړو په قیمت کې اضافه وشوه. چې کوم سرکاري وړه میلاویږي په 1100 میلاویږي، دا نور چې کوم دي نو هغه 14.5-1500 ته ورسېدل. دغه شانې په دغه قیمتونو کې ورځ تر بله نوره هم اضافه کېږي. څه ګڼئ ولې انتظامیه خپل ریټ نشي بحال کولی؟ څه وجوهات دي چې په دغه مهنګایي باندې قابو نه موندلی کېږي ورځ تر بله پای کې اضافه کېږي؟ بالکل شاه صاحب، تاسو کو وګورئ نو نن سبا موجوده دور کې کوم خبرو وکړو نو مهنګایي لکه یو ډېر غټه مسله د خلکو په ژوند کې هغې راوستې ده. د هغې وجه دا ده چې روز تر روزه تاسو وګورئ چې څنګه تاسو خبره وکړه روزانه اضافه ده. روزانه په بنیاد باندې موږ ګورو چې هغه اضافه کېږي په قیمتونو کې. او دا صرف د خوراک څښاک په څیزونو کې نه، که نور د ضرورت کم څیزونه دي، که موږ وګورو هغه جامې دي، که هغه نور پیزار دي، نور څیزونه دي، نو د خلکو په ژوند چې کوم دی او د دې نه علاوه مهنګایي خو دا ده ورسره چې کوم وسایل دي په هغې باندې اثرات پرېږدي. که د چا روزګارو مخکې د چا څه آمدنو هغه د زیاتېدو نه په ځای باندې هغه کم شوی دی، زیات شوی نه دی. او مهنګایي تاسو وګورئ مهنګایي چې کوم دی هغه ورځ تر ورځه په هغې کې اضافه کېږي. د خوراک څخه خبره تاسو وګوره زموږ چې کوم د سپلای چین چې کوم نظام دی، کوم چې موږ د سبزۍ خبره وکړو، سبزي د سبزي منډۍ نه چې هغه بیا د نورو دوکانونو ته دغه ته رسي اړتیان چې کوم دي په دې کې چې کوم اړتیان ملوث دي هغه چې څو پورې دوکانونو ته یا د خلکو کور ته چې غره رسي د کیلو حساب سره په هغه کې 40-50 روپۍ هغه اضافه راغلي. نو تاسو اندازه ولګوئ چې په سبزۍ کې مثال کې طور که ټماټر دي، که موږ د ټماټرو مثال والو ارز کټوی چې کوم دی د هر کور هغه یو حصه ده. نو هغه چې کله د دغه نه د سبزي منډۍ ته هغه دوکان ته راشي نو د هغې په قیمت کې 30-40 روپۍ فی کیلو سره هغه اضافه وشي. د هغې وجه دا ده چې د حکومت چې کوم ریټ دی هغه په هغې باندې د هغې چې کوم دی ګریپ کمزوری دی او نرخنامې جاري شي. روزانه موږ وګورو چې نرخنامو باندې ولې عمل درآمد کېږي؟ څه مشکلات دي؟ همدغه وجه ده چې انتظامیه چې کوم دی د انتظامي افسران تاسو ګورئ هغې خو لړ شي هلته کې په سبزي منډیانو کې هغې هلته کې هغې ته او تاسو ته پته ده دغه یو پریکټس را روان دی، یو روایتي کار را روان دی. هلته کې فوټو سیشنز وشي په سوشل میډیا باندې، میډیا ته هم تصویران دغه شي د هغې. خو که په دغه کې په سبزي منډۍ کې چې کوم د یو څیز قیمت دی عام دوکانونو کې عام خلک خو د کلي چې کوم د لارې کوڅې چې کوم دوکانونه دي هلته نه هغې سبزي اخلي. په هغه کې بیا چې تاسو کله سبزي منډۍ ته یا چې کوم د دوکاندارانو دلته کې موږ تپوس وکړو دوکانداران وایي چې دا چې کومه سبزي موږ ته په کوم قیمت د سبزي منډۍ نه میلاویږي نو موږ دلته کې چې کومې نرخنامې موږ ته راکړې شوي نو په هغې باندې دا موږ څنګه دغه ګو چې په هغې کې موږ ته څه مارجن نشته. انتظامیه چې کوم دی د هغه نظام ظاهره خبره تاسو وګورئ اوس خو چې کوم دی تحصیلې دي او په هغې کې چې کوم دی نو دومره په ګڼ شمېر افسران چې کوم دي ضلعي انتظامي افسران هغه دغه دي خو کارونه تاسو وګورئ په هغې باندې هغه شان توجه نه ورکول کېږي. که موږ د غوښې خبره وکړو، که موږ د پیو خبره وکړو، د انتظامي طرف نه خو نرخنامې جاري کړی شي خو په هغه نرخنامو باندې بیا هغه شان چې کوم دی عمل درآمد نه کېږي او دغه وجه ده چې عام سړي ته چې کوم دی عام خلکو ته د هغې په جیبونو باندې د دې اثرات. صابر صاحب که موږ لږ خبرې وکړو تېرو وختونو کې څه داسې منصوبه بندي وه چې د هغې مهنګایي به وه هم خو هغه به کنټرول کېده. اوس ولې هغه منصوبه بندي نشته؟ هغه تاسو په خیال سره کوم ځای کې کېږي چې هغه دغه مهنګایي چې کوم دی هغه نه کنټرول کېږي او هغې که د موجوده حکومت خبره وکړو نو بلدیاتي انتخابات ستاسو د مخې دي په لومړۍ مرحله کې هغې ته که شکست شوی دی نو یوه غټه وجه پکې دغه
مهنګایي هم وه دغه شانې بل نور بلدیاتي انتخابات را روان دي د هغې نه 2023 انتخابات هم را روان دي څه وجوهات دي چې حکومت دغه مهنګایي کنټرول کولو کې ناکامه دی بالکل هم دغه وجه ده څنګه چې تاسو ووایي د حکومت چې کوم دی په حکومت باندې ټول نه غټ تنقید هم د مهنګایي وه ځکه چې دا د هر کور مسله ده د هر کور دغه مسله ده ځکه چې آمدن چې کوم دی د خلکو کم دغه شو کم شو تاسو څنګه وایي چې پخوا به څه نظام و پخوا به نظام دا و چې پرایس ریویو کمیټي به وه د تېر شوي 2 کالو نه تاسو ګورئ پرایس ریویو کمیټي یو اجلاس نه دی ځینې انتظامیې نه دی راغوښتی په هغه پرایس ریویو کمیټي کې به تاجرانو په هغې کې به عام خلک وو په هغې کې به صحافیانو په هغې کې به چې کوم ده معاشرې چې څومره دغه به نمایندګي به وه هغه به پکې کېده او په هغې باندې به چې کوم دی بیا هغه باقاعده به هغه خلک چې کوم دی د هغې دپاره هغه به د هغې ذمهداري اخیسته او په دې قیمتونو باندې به هغې دغه چې کوم دی قابو ساته نظر به یې ساته اوس هغه څیزونه ختم شوي تاسو به یې ما سره یو بل اهم خبر چې کوم موږ سره دی نن نو هغه د زم ضلعو په حواله سره ګرانو کتونکو په زم ضلعو کې چې کوم د 2013 نه واله د 21 پورې دغه 3 کاله دي د هغې چې کوم بجټ دی په هغې کې 3 ارب روپۍ چې کوم دي نو د هغې ریکارډ چې کوم دی نو غایب شوی دی او په دې اړه باندې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر صاحب په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې هغې تحریک التوا جمع کړی دی چې په دې باندې خبره وکړی شي چې دغه فنډونه چېرته تللي دي خو دغه نن هم په هغه اسمبلۍ کې چې کوم اجلاس و هغه راغوښتلی شوی خو په هغې باندې بحث ونه کړی شو میر کلام وزیر صاحب د ټلیفون د لارې موږ سره موجود دی میر کلام صاحب ډېره مننه موږ له د ټیم راکولو که لږ راته دا ووایي دغه 3 ارب روپۍ چې کومې دي تاسو دغه تحریک التوا جمع کړی دی چې دا غایب کړی شوي دي که لږ تفصیلاتونه مو خبر کړئ چې چېرته لاړې دغه پیسې ډېره مننه د مشرق ټي وي د ارشاد خان استا بنیادي طور باندې که ته وګورې د قبایلي ضلعو د انضمام نه پس چې کوم اول د انضمام کېده په هغه کې زموږ سره بیا ډېرې لویې وعدې وشوې چې په دې کې به 100 اربه روپۍ هر کال ورکول کېږي په د NFC کې 3% حصه وه نو دا چې کوم فنډونه وي ورسره د چې کوم د کالانۍ چې کوم د ترقیاتي پروګرام وي چې هغه به په خپل ځای وي خو داسې ونه شوه چې کوم شوې وعدې وې هغه هم د نن ورځې پورې پوره نه شوې بلکې چې کومې کیسې او کوم شیونه په کار دا وي چې حکومت به خامخا ورکولی قبایلو ته د انضمام په واک باندې لوزونه وشول ورسره وعدې وشوې ورسره او په دې نیت چې دا چې کومه پاتې علاقه ده دا به د نورې چې کومه صوبه ده د هغې په رنګ دام مخکې راولو په هغه کې بیا هغه 100 اربه روپۍ د کال چې کومې وې هغه هم د اوسه پورې میلاو نه شوې ځکه چې دا 3-4 کال لګیا دی د هغې بیا په هغه کې که څه پیسې میلاو شوي هم دي په هغه کې بیا اوس دا مونږ خو په اسمبلۍ کې اکثر تاسو هم ګورئ چې اکثر احتجاج هم کوو خبر هم کوو په دې زه به دا نه وایم خو د اسمبلۍ ریکارډ به دا ګواهي ورکوي چې د قبایلي ولس دپاره کوم هم ستونزه راغلې ده کوم هم مسله راغلې ده کوم هم داسې پیښه شوې ده نو ما به ډېر کول کر خبر هم پرې کړې ده او هغه باندې مې کوشش هم کړی دی چې د اسمبلۍ په فلور باندې هغه شی په ریکارډ راشي نو د مخکې ورځ د سینټ د سیفران چې کومه د سټینډینګ کمیټې ده په هغې کې دا انکشاف وشو چې 3 اربه روپۍ چې کومې قبایلي علاقو ته ورکړي شوي دي هغه کې بیخي د هغې ریکارډ نشته چې چېرته تللي دي نو بیا په هغې باندې ما چې اډجرمنټ موشن تحریک التوا چې ورته وایو هغه جمع کړو په اسمبلۍ کې چې هغه بیا په ډېر سفارش په ډېر هغه باندې سپیکر ته یو بل ته خو به هر حال هغه بیا د تفصیلي بحث دپاره منظور شو خو د قبایلي ولس یا زموږ بدبختي ته بیا ګوره چې مخکې ورځ هم چې راغلی و په ایجنډا باندې اجلاس ناوخت شو بس هغه ختم شته چې دا به پر روانه ورځ باندې کوو نو نن ورځ کې بیا هغه چې کوم تحریک التوا او زما والا هغه بیا په ایجنډا باندې و چې په دې به تفصیلي بحث کیږي خو نن بیا سهار چې موږ ورغلو تقریبا 100 کسان امپیګان مونږ راغلي وو چې
چې په لاس بجې به اجلاس شروع کیږي خو لاس نیمه بجې شوې تقریبا امپیاګان نور نه راغلل نو ډیپټي سپیکر صاحب دا بل ورځم څه خبرې شوې وې چې دا ډیکټیټرشپ کوي او رجسټر یوسي چې کسان لیټ راځي نو هغه هم په خپل لکه داسې په موډ کې برابر نه و نو هغه شروع کړ اجلاس بیا ډایرکټ په هغه شي ختم شو ډایرکټ په شروع کې د کورم نشاندهي وشوه چې په لاس کسان په اجلاس نه چلیږي نو نن بیا هغه اجلاس په دې ختم شو په هغې شي باندې بحث ونه شو نو اوس په را روانه ورځ په دې 10 تاریخ باندې بیا اجلاس دی نو زموږ کوشش خدا دی چې په هغه کې په دې باندې بحث وشي د اپوزیشن ممبران به هم په دې باندې بحث وکړي حکومت به هم بیا یو جواب وړاندې کوي د تاسو زمان نه دی خیال چې د دوی سره څه جواب وي ځکه د سفران سټینډینګ کمیټې ته دوی څه جواب ورکړی نه دی څه ډاکومنټ نشته ورسره نو نن که دوی دلته مونږ ته جواب هم راکوي هغه به یو مطلب پورا رښتیا ځکه نه وي چې په کار دا وکړه د دوی سره ریکارډ وای خو چې هلته دوی دا جواب ورکړی وای او دلته اوس لګیا دي دوی ریکارډ دا شایونه ما په خیال تیاروي د مخکې ورځ هم یو ریپورټ راغی چې د ضرب عذاب اپریشن په شمالي وزیرستان کې چې وشو په هغه کې هم 14 اربه 8 کروڑ روپے په دې کې هم ګډوډي شوې ده په هغه کې بیا چې دوی کوم حساب لګوي د پخوانی ډیپټي کمشنر د بنو هغه وخت چې ضرب عذاب اپریشن او هغه وخت چې څوک مو هغه د دفتر ریکارډ دا دی چې د 1 کروڑ 48 لک روپو چې کم دی هغه دوی سره بسکټ پړلې دی هغه دوی په حساب کې ورکړي دي چې موږ د 1 کروڑ 48 لک روپے دلته د چای سره بسکټ پړلې دي بیا نورم په کروڑونه روپے د اف ډي ام ای د دوی چې کوم د سفران دي دغه افسرانو د خلکو په مختلف فرایش وو په دا چاکر او په دې شایونو د دوی روټیګان او د سټې بندوبست په دې باندې خرڅ کړي دي صحیح نو زموږ نه د خیال په دې میر کلام صاحب کله راته دا موایي چې کوم زمزلي دي تاسو ذکر وکړو چې تاسو د غیر لپاره خبره هم کوي د غیر لپاره حکومت څه اقدامات کوي به حیثیت یو ام پی ای تاسو ته فندونه ملاويږي او چرته تاسو نه دا تاسو د نکیږي چې تاسو شمالي وزیرستان چې یو ډیر د بدامنۍ صورتحال تیر شوی دی کم مسایل دي دغه مسلو حل طرف ته څه توجه څوک ورکوي او څه فندونه تاسو ته ملاويږي په شروع کې مو کړه چې زموږ سره کوم وعده شوې دي په کار خوا وا چې 100 روپے د کال هغه کړی دی شو یو زموږ عام مخکم په دې انضمام نه مخکم زموږ 3 روپے د کالانې بودیجه و زموږ چې کوم ډي پی ورته وایي نو په کار خدا وا هغه مو زیاته شوې ده چې دا تقریبا یو نیم کروڑ روپے د کال جوړې دي چې قبایلی علاقه ته ورکړی دی شوی خو په بدقسمتي سره داسې و نشول په قبایلی علاقه کې د ترقیاتي کارونو په نوم باندې چې کوم الته پکار به یو خو پرایورټیز پاتہ نشتا د دې حکومت مونږ ته اندازه نه لګي چې د دوی پرایورټیز بنیادی تور باندې څه دي نو چې کوم بنیادی ضرورتونه دي په هغه باندې کار نه کیږي که څه نه څه فند ورکول کیږي مالان کې مونږ ته نه راکوي د اپوزیشن ممبرانو ته تا کتلی وي مونږ په اسمبلی کې هم اکثر احتجاج کوو د وزیر اعلی د کور مخه دا مونږه احتجاج وکړ د اپوزیشن د سایډ نه میر کلام صاحب تاسو د احتجاج ذکر وکړو چې تاسو احتجاجونه هم کوئ خو بیا مسایل چې کم دي هماغه شانتي دي مسایل چې کم دي نو هغه حل کیږي نه اوس تاسو څه غنئ چې دا کم تحریک التوا تاسو جمع کړی دی تاسو په دې به بحث وشي تاسو څه غنئ چې آیا دا چې کم معلومات دي دغه به ښکاره شي چې په کم ځای کې دغه فنډونه لګېدلي دي او بل دغه زمزلو خبره کوم وکړو هغه ځای چې کم مسایل دي د هغې په اړه باندې زموږ چې کم صوبایي وزیران دي د هغې رویه څنګه ده د قبایلی علاقې یو هم داسې مسله داسې ایشو پاتې شوې نه ده چې په هغې باندې ما موشن نه دی راوړی کوېسچن کال اټینشن جرمن موشن قرارداد
نو په دې هر یو شی باندې مونږ په اسمبلی کې زما بزنس هم ډېر راځي او ډېر کوشش هم پې کوم د قبایلي ولس یوه هم داسې مسله نه ده پاتې شوې چې د اسمبلی په فلور باندې مونږ خبره نه وي په کړې د دوی نه مو تپوس نه وي کړی خو د حکومتي بنچونو د خوا نه مونږ ته د نن ورځې پورې داسې تسلي بخش جواب نه دی میلاو شوی نو زما په دې تحریک التوام بحث به وشي اپوزیشن به مجلس هم په وکړي خو زما نه دی خیال چې داسې منظم یا مستند جواب د دوی د خوا نه مونږ ته راکړی شي چې مونږ په هغې باندې مطمئن شو یا زمونږ قبایلي ولس په هغې باندې مطمئن شي. دومه خبره د وزیرانو ته وکړه نو وزیران خو داسې دي چې ته هم ګورې اسمبلي څو وزیران دي هغه راځي هلته جواب یې په کار داسې وي چې د کامن ډپارټمنټ منیسټر دی وزارت ته ورسره په کار دا وي چې په هغه باندې کوم سوال جمع کیږي په هغه باندې کوم پوښتنه ځنې کیږي چې هغه د خپل ډپارټمنټ جواب ورکړي خو د نن ورځې پورې د هغې خپل جواب نه دی ورکړی څو منیسټران دي چې هغه د ټولې اسمبلۍ جوابونه بیایي نو په هغه کې مسله دا راشي چې هغه منیسټر په مسله خبر نه وي بس یو روایتي جواب درکوي چې بیا مونږ داسې کړي دي او دا اکثر هم زما په دې هلته بیا دوی هم خفه کېږي هم اسمبلي وي معذبه انداز کې مجلس په کار وي خو مونږ اکثر هم چې صحیح ډیره مننه میر کلام وزیر صاحب تاسو کوم اهم ایشو پای خبرې وکړې صابر صاحب ډیر زیاته مننه کوم تاسو چې ټیم هم راکو د چونکې وخت سره لږ کمې دی ګرانو کتونکو دغه زمونږ د نن ورځې پروګرام و چې په دغه درې اهم ایشوز باندې موږ خبرې وکړې پېښور کې بارانونه چې کم دي نو هغه شروع دي په ټوله صوبه کې شروع دي پېښور کې چې دې دپاره کومه کمپني جوړه کړې شوې ده هغې ترجمان هم موږ سره موجود و په خپل دوی وایي چې موږ کوششونه کوو چې په ښار کې په کم ځای کې هم دوه ویشت ځایونو داسې دوی چې کوم هاټ سپاټ ورته ویل کېږي هغه ډیکلیر کړی شوي دي چې د هغې په ځای کې اوبه جمع کېږي نو د هغې لپاره دوی وایي چې موږ اقدامات کوو دغه شانې په زم ضلعو کې چې دا کوم فنډونه دي چې هر کال د هغې سره دا واده شوی وه چې 100 اربه به ورکړی کېږي په هغې کې هم چې کوم دغه شانې دغه مخې ته راځي چې د هغې اډټ نه کېږي یا دغه شانې فنډونه لګي خو د هغې بیا پته نه لګي او بیا په پېښور کې چې کوم د وړو خبره که موږ کوو په ورځ تر بله پای کې هم اضافه کېږي او نن هم د توړه چې کوم ده پای کې 300 روپۍ اضافه چې کوم ده نو د هغې سره د خلکو ژوند چې کوم دی نو هغه نور هم ګران شوی دی ګرانو کتونکو زموږ ټول پروګرامونه تاسو زموږ په یوټیوب او فیسبوک باندې هم کتلی شئ او هلته موږ ته خپل فیډبیک هم راکولی شئ همدې سره د پروګرام ټیم سر ته رسي اجازت غواړو د الله په امان